بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا سورة البقرہ دا او آیات نمبر دے 174 175 او 176. پدی آیات کی سم مسئلہ بیانیگی. دغه شانتی کی یو آیات زم سره مخ کی تیر شویو. پدی آیات کی اللہ تعالی دا خبر کيو چې کم خلق حق پټیو نو دا د الله تعالی دشمنان دي او دا ډیر لوی شقاوت او بدبختی ده او دیو په آخرت کې دا الله د عذاب سره چې دنو مخامخ کیږي به د دې خلکو د پاره به ډیر لوی عذابي چې څوک حق پټیو او مخکې د حلالو د حرامو خبره تیر شوله نو چې څوک حلال او حرام پټیو نو دام حق پټول دي دام ډیر لوی ګناه دی او ډیر غټ شقاوت او بدبختی ده. خلق پدې کې حلال او حرام چې دینو هغه حرام چې دینو حلال یو او حلال چې کم دی نو هغه حرام یو حق پټیو او یا پکې څوک چې دی نو حلاله وکي یو غوا مرداره یو په خلکو باندې خرڅ کی نو دام داسې دی لکه حق چې دی نو پټ کو یا مرداره په خلکو خرڅ کی ویني په خلکو خرڅ کی خنزیر په خلکو خرڅ کی سپي په خلکو باندې خرڅ کی. دی وجه نه په بازارونو کې چې دا کومه غوښه کېږي د دې هېڅ پته نه لګي. زیات د دې نه پرهیز پکار دی یا چې د سړي په مخ کې په خپله وشي نو هغه هم بیا ټیک ده. نو دا هم ډېره لویه بدبختي ده چې دا خلک نه چې څوک حق پټیو نو دا به د دې خلکو سره به الله د قیامت په ورځ خبرې نه کوي او نه به دا خلک چې دی نو پاکیو. او آیات نازل دی یهودو په باره کې او په دې امت کې چې هم څوک دا کار کوي او حق پټیو نو دا هم د دې سزا سره مخامخ کیږي. نو دې امت له الله امامت ورکو د دینو نو اوس ورته ځای په ځای باندې د یهودیانو دا واقعیات را نقل کوي چې ګوره د دین ځان وساتئ دا کار ونه کوي. ګوره یهود چې د الله په غضب کې اخته شو نو هغوی چې ځینو دا کارونه کړو. نبی علیہ السلام چې مدینې ته راغی نو دی یهودیان په مدینه کې اوسېدله او نبی علیہ السلام یې ښه پېژندلی و. په تورات کې په انجیل کې دیو د نبی علیہ السلام صفات دیو ته بیان شو خو دیو چې دی نو دا حق پټ کو د نبی علیہ السلام دا صفات یې نه دی دا یې پټ کړه او دا دومره غلط کار دی حق پټولو چې دا بیا نسل در نسل دا خبره بیا روانې. ګوره حق دی چې پټ کو په کتاب کې دی پټ کو په منبر دی پټ کو د خلکو مخې ته دی حق پټ کو نو دا خبره بیا چلیږي. ګوره مخکې د هغې دپاره توبه ذکر شوی وه چې عالم چې دی نو حق پټ کی نو د عالم په حق کې په توبه کې به درې خبرې وره درې شرطونه تابو و اصلحو و بینو
توبه به وکاږي، خپل عمل به ټیک کوي او بیان به کوي. ځکه چې غلطه مسله ته بیان کې نو دا به نسل در نسل چې دی نو خورېږي او روانه به یو. نو که دې یهودیانو د الله د رسول صفات نه وی پټ کړي او نبی علیہ السلام څنګه مدینې ته راغلی وی، نو دا به 3 جماعتونه چې دی نو جوړ 3 جماعتونه به رایوځای شوي، عیسایان، یهودیان او مسلمانان. نو یو غټ جماعت به د دې نه چې دی نو جوړ شوی وی. خو یهودیانو حق چې دی نو هغه پټ کو. د نبی علیہ السلام صفات په تورات کې او په انجیل کې چې دی نو پټ کړه. او دا یې ولې پټوله؟ د دیو بیا هغه چودراهټو او مشري چې دی نو د دې نه ختمېدله چې بیا خو به خلک زموږ عزت نه کوي، موږ له خلک بیا نظراني او شکراني نه راوړي که موږ حق بیان کو. او موږ هم چې دی نو څوک یو او د خلکو په ذهنونو کې دا خبره خو رکړ وه چې دا ګوره پیشوایان دي دا خلکو یهودیانو، د دې په دې مشرانو پسې یهودیانو علماو پسې ورپسې شئ، دیو به ستاسو دپاره په آخرت کې شفاعت کوي. نو الله تعالی د دې رد کوي چې دا خو هغه خلک دی چې موږ د دیو سره مخامخ کیږو نو خبرې به ورسره نه کوو، دا خلک خو د الله په غضب کې دي، دا به څنګه شفاعت کوي؟ دا خو موږ پاکو نه له دې نه، د دې ګناهونو او د دې عذاب نه به راوباسو نه. نو دی یهودیانو د نبی علیہ السلام صفات چې نو هغه په تورات کې پټ کړله او مقصد یې دا و چې بیا زموږ مشري ختمیږي، دا خلک زموږ عزت کوي، خلک زموږ احترام کوي، خلک موږ له نظراني او شکراني او پیسې راوړي، دا خو بیا بند شي که موږ حق بیان کو. نو د دې دنیا دپاره چې دی نو حق پټ کو، د پیسو دپاره. او د دې دنیا په دې امت چې کوم علما دي نو هغه چې حق پټیو نو هغه هم په دې سزا کې به چې دی نو د دې سزا سره مخامخ کیږي. نن سبا چې به د خلکو کې دا غلط توهمات، غلط رسمونه، غلط رواجونه او بدعات دا چې خواره شو دي، د دې څوک ذموار دي؟ د دې علما ذموار دي چې دیو د الله تعالی کتاب خلکو ته چې دی نو ونه رسوو. او نن چې دی نو علما هم چې دی نو هغه داسې علما دي، مخکې به د عوام نه وو، په دې علماو پسې ورپسې وو. اوس دا علما نه دي، په دې عامیانو پسې ورپسې دي چې دیو کومه خبره کوي نه کم پارټۍ سره تعلق جو عمولي صاحب هم عقض اوته یو. حالانکه یو دور و چې دی علماو به چې دی نو خلک دین ته رابلله، خلک به د عالم په خبره پسې روان و، اخوا دې خوا کېدو به نه. او اوس چې مولیانو ته وګورې یو مالداره سړي خوا لکه لاړ شي نو هغه که د یو پیر سره تعلق نو دا مولي صاحب به دا پیر صفت شروع کړي چې دا هم خو ډېر ښه کار دی. د یو غلط پارټۍ سره چې دی نو هغه ملګرتیا یي نو دا مولي صاحب به چې دی نو دا هغې پارټۍ صفتونه شروع کړي. ولی بیا د دې دنیا بندېږي که نه، بیا له پیسې نه ورکوي، دا خو مدرسه چلوي که نه، بیا خو مدرسې له پیسې نه میلاویږي. حق یې خو چې دی نو پټ کړی دی، حق خو نشي ویلی. او تاسو ته ما مخکې ویلو چې په هندوستان کې علیګړ یونیورسټي وه، د هغې تقریبي اسناد تقسیم و، تقریب و چې سټوډنټانو ته چې دی نو دا اسناد چې دی نو تقسیمېده. او عام چې خلک کالج یونیورسټۍ له لاړ شي او مهمان خصوصي نو خلک بیا د هغه یونیورسټۍ صفتونه کوي او د هغه تعلیم باندې لګیا یي، د هغوی صفت کوي. نو مهمان خصوصي پکې سید مولانا ابولالا مودودي رحمه الله و. نو هغه چې کله تقریر له راغی نو هغه خو چې کوم ځای کې چې دی نو اوس د حق بیان دی دا خو به ویو
که څوک خفه کېږي که څوک خوشحالېږي. نو تقریر شروع کو ویله چې یہ تعلیمگاہ نہیں ہے یہ قتل گاہ ہے اور میں آپ کے لیے ضرور اللہ سے دعا کروں گا. چې خلکو دې یونیورسټو کالجونو ته چې دی نو تعلیمګاهونه ویل دي، حالانکه دا قتلګاهونه دي. څنګه قتلګاهونه دي؟ بس ډیګري واخله، نه ورو پکې اخلاقي، نه ورو پکې چېرته ښه صفاتي، او نه به د قرآن نه خبرې، نه به د مانځه نه خبرې، نه به له صورت اخلاص درځي. دا څومره چې دی نو غټې ډیګرو والے دي او څومره چې دی نو غټې ډیګرۍ حاصلې کړلې، صورت اخلاص دې واوروه. نو دا هلاکت دی که نه دی؟ دا قتلګاه ده که نه ده؟ د انسان مستقبل تباه کوي که نه تباه کوي؟ نو دا حقه خبره وه، نو هغې هلته چې دی نو وکړله. داسې ډېر کم خلک دی ښه. نن سبا چې دی نو هر څوک د هر چا په خبره کې چې دی نو ها ملاویو چې دا سړی کومه خبره کوي نو مولوي صاحب به هم چې دی نو عقه کوي، که ویې نه کړله جو بیا چې دی نو شکرانې او نذرانې چې دی نو بندېږي. نو حق یې پټ کو که نه؟ ښه جي. نو په دې کې دا خبره بیانېږي چې یهودو حق پټ کړی و. نو تا ته ما وویل چې د دې غلط رسمونو او رواجونو ذموار چې دی نو څوک دي؟ علما دي، چې دیو د الله تعالی کتاب چې دی نو خلکو ته ونه رسو او خلک چې دی نو په دې باندې پوهې نه کړه، بلکې دا علما نه د دې خلکو په دې بدو باندې خوشحاله دي. په دې کې وایي زموږ فایده ده. نو چې په کوم ځای کې غلط توهمات او غلطې عقیدې وې، غلط رسمونه وو، نو هلته به قرآن نه بیان شوی. قرآن چې په کوم ځای کې بیانېږي دا ټول غلط رسمونه، غلط رواجونه، شرکیات، بدعات، د هر څه چې دی نو ختمیږي. نو علماو له پکار دی چې هغه حق چې دی نو هغه ورسوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه خبره تاسو ته ما مخکې کړې وه په هغه مخکیني آیات کې چې داسې آیات مخکې تیر شوی دی. نو هغې ابو هریره رضی الله تعالی عنه ویله وایي که دا 2 آیاتونه په قرآن کې نه وی نو ما تاسو ته ګوره یو حدیث هم نه بیانوه. ګوره هغې د ځان سره دا آیاتونه لګولي چې که ما دا احادیث بیان نه کړله، دا حق مې بیان نه کو، نو ګوره زه بیا په دې آیات کې راځم. زه د دې آیات نه چې دی نو مجبوره یم. ما چې د الله د رسول نه څه اورېدلي نو هغه به چې دی نو پوره تاسو ته چې دی نو بیانوم. او د نبی علیہ السلام حدیث دی، تفسیر قرطبی او ابن کثیر نقل کړی دی. په مخکې آیات کې ما تاسو ته ویلی و چې د چا نه د یوې مسلې تپوس وشو او دی په مسله باندې پوهه و او دی د هغې جواب ور نه کو، نو الله تعالی به دې انسان ته د قیامت په ورځ د اور واګې چې دی نو ور واچوي، د اور واګې. یا په یو ځای کې د مسلې چې دی نو د بیان کولو اوس ضرورت دی او خلک هغه مسله چې دی نو بیان نه کړي، یا به ګواهي ده، ګواهي کول دی او تا چې دی نو ګواهي ونه کړله او ګواهي دې پټه کړله، نو دا هم تا حق چې دی نو پټ کو. ګواهي به داسې کوي چې په دې 2 سترګو دې څه لیدلي نو دقه و په ژبه باندې وی، او که دقه شان دې ونه ویله نو بس بیا چې دی نو تا حق پټ کو، بیا به د قیامت په ورځ د دې سزا سره چې دی نو مخامخ کېږي. نو دا امت به چې دی نو دا کار نه کوي ښه، دا به د دې نه ځان ساتي. او مخکې آیات کې چې تیر شوو د حق پټول نو هغه د دنیا دپاره و، مداهنت دپاره و، د خلکو نه چې دی نو یرې دپاره. موږ ویلو چې که نه چې حق خلک پټوي د 2 وجو نه یې پټوي، یا د خلکو نه یریږي دا خلک به خفه شي، نو یا څوک د دې وجې نه چې دی نو حقه خبره پټه کړي. او دویم چې سړی حق پټوي نو هغه د دنیا دپاره او د پیسو دپاره حق چې دی نو هغه پټوي. نو مخکې مداهنت و د خلکو نه چې دی نو یره وه، او دا خلک به موږ له سره نه کوي، زموږ مشري به ختمه شي،
نو دلته چې اوس حق دا یهودیان پټیو دا د دنیا دپاره ثمنن قلیله چې پیسې پې واخلي قیمت پې لږ واخلي ځکه که دا حق دیو بیانوي نو بیا خو څوک پیسې نه ورکوي د دې دپاره خلک حق پټوي ښه جي ان الذین او څنګه چې دی نو آیات سړی پټ کی او یا حدیث پټ کی دا دواړه پکې داخل دي یا آیات خو صحیح دی خو معنی پټه کی نو دام پکې داخل دی ښه د آیات چې دی نو بله معنی وکي دیم حق پټ کو لکه اوس قادیانیان چې دی نو هغه د خاتم النبیین بله معنی کوي نو حق یې پټ کو که نه کافران دي دغه شانتې کې یهودیانو به دا کار کولو نو چې څنګه معنا علماو تفاسیرو صحابه کرامو کړله هغه معنی به کې ځان نه معنی نه کې نه په قرآن کې نه په حدیث کې ان الذین یقینا هغه کسان یکتمونه چې پټوي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دي الله من الکتاب د کتاب نه د کتاب نه ټول کتابونه مراد دي که څوک په قرآن کې پټوي که څوک په تورات کې او په انجیل کې او که څوک په زبور کې نو دا الله تعالی نازل کړلی څه چې الله تعالی نازل کړلی نو هغه به نه پټوي نو ویشترون نو هغه تفسیر جلالین وی چې المشتمل علی نعت محمد وهم الیهود چې دیو د نبی علیہ السلام صفات چې دی نو هغه پټ کړله دا څوک دي یهودیان دي ویشترون او اخلی به پاغي باندې ثمنا قلیلا قیمت لګ د دې نه مطلب دا شو چې ټوله دنیا کټوله دنیا سړی واخلي او حق پټ کی نو دا ګوره لګه ده ښه کټوله دنیا تعالی څوک درکړي چې دا واخله او حق پټ کا نو دا ډیر معمولی شی دی د حق په مقابله کې نو ټوله دنیا د آخرت په مقابله کې نه ده دا ډیر وړوکی او معمولی شی دی او دویم دا دی چې انجام یې ګوره خراب دی انجام یې ګوره اور دی او جهنم دی چې سړی حق پټ کی نو د دې انجام سره مخامخ کیږي چې هغه اور دی او مخکې مونږ ویلو که سړی د تعلیم په قرآن باندې پیسې واخلي نو هغه جایز دی خو دلته دا حق پټولو باندې پیسې واخلي دنیا پې واخلي نو دا ډېر معمولی شی چې د نو واخیستلو نو که ټوله دنیا تعالی څوک درکوي نو دا ګوره د حق په مقابله کې لږه ده او دنیا نه د آخرت په مقابله کې ډېر معمولی شی دی او بل دا چې انجام یې چې دی نو خراب دی اور دی او جهنم دی اولئک دا کسان ما یاکلون دیو ناچي پی بطونهم په خېټو کې الا النار مگر اور نو دا خو چې دی نو پیسې خوري خوراک خوري په دې باندې دا څنګه اور دی نو یا کله چې دا ساتې وځي او د قبر ته ورکوز کی نو بیا به چې دی نو دا اور شي بیا به چې دی نو په خېټه کې څه اور دی او یا دا حرام نه دی حرام چې سړی خوري نو دام اور دی د دې انجام چې دی نو اور دی حرام چې سړی خوري او په حرامو باندې کومه غوښه چې دی نو غټه شي هغه لایق د اور ده نو دیو بیا په آخرت کې په جهنم کې پراته یو نو دا مسله تی را معلومه شوله چې څوک حق پټی چرته بځي اور ته بځي دا سبب د اور دی جهنم دی نو حق به نه پټو ښه او ولا یکلمهم الله یوم القیامه او خبرې به ونه کي دیو سره د الله د قیامت په ورځ خبرې د رحمتو یعنی الله تعالی به اوس د قیامت په ورځ باندې خبرې ونه کي د څه خبرې به ورسره کوي غضبا علیهم د غضب خبرې به ورسره کوي بل ځای کې راځي اخسؤا فیها په دې جهنم کې چې دی نو کورې شی د غضب خبرې به ورسره کوي الله
او د رحمت خبرې ورسره نه کوي. اخسؤ فیها کوری شیو. دا کوری شی چې دی نو په عربۍ او په پښتو کې دواړو کې صحیح دی. کوری شیو، اخسؤ کوری شی. په پښتو کې موږ وایو کوری شیو، خو په اردو کې به څه وایي ورته؟ په اردو کې وایي چې کوری شی، نو څنګه به وایي؟ دا بیا ته معلوم که ښه. خو په عربۍ او په پښتو کې دغه دواړه یو شان ویلی کېږي. نو الله به ورته وایي چې کوری شی په دې جهنم کې. یعنې د غضب خبرې به ورسره کوي او د رحمت خبرې به ورسره نه کوي. نو دې نه معلومه دا شوه چې څوک حق بیانوي نو د هغې څه به الله د رحمت خبرې کوي، او چې حق پټوي نو د غضب خبرې به ورسره کوي، د رحمت به ورسره نه کوي. او دغه شان په صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه چې دا درې دا د دیو دپاره چې کومه سزا مقرر شو ده د حق پټولو دپاره، دغه شانتې کې سزا د دریو کسانو دپاره نبی علیہ السلام په حدیث کې بیان کړله. وایي ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. دا دلته چې کوم الفاظ دي نو هغه درې کسان څوک دي؟ شیخ زانن، شیخ زانن بوډا زناکار، یو بوډا سړی دی او زنا کوي. نو تا ته اوس څه ضرورت دی چې ته زنا کې؟ نو د دې سړي سبا الله تعالی د قیامت په ورځ خبرې نه کوي او پاکۍ به نه، او درناک عذاب دی وله. ګورې الله چې د چا سره خبرې نه کوي، ګوره دا هم سخترین عذاب دی. اوره ستا یو ورور دی، پلار دی دی، هغه ستا نه خفه شي نو تا ته به څومره تکلیفي؟ یا د زوی نه چې نو پلار خفه شي چې زما مخې له به نه راځي، زما سره به خبرې نه کوي، نو څومره تکلیف به یې غټو. نو چې الله د چا سره خبرې نه کوي دا غټ عذاب دی. نو شیخ زانین دی، زناکار بوډا، او بل چې دی نو ملک کذاب، بادشاه دروغجنو. چې کوم بادشاه دروغ ویو نو د دې سم د قیامت په ورځ باندې الله تعالی د رحمت خبرې نه کوي، نه به پاکوي، او درناک عذاب والا دی. زموږ دا خو د ورځې چې دی نو سل دروغ ویو، او دغه شان بیا کارکنان یو سل دروغ ویو، او بیا د خپلې خبرې نه اوړي، وعدې ماتیو. دا ګناه کبیره نه دی یاره؟ دروغ ویل ګناه کبیره ده، وعده ماتول ګناه کبیره ده. نو چې یو کس ګناه کبیره که یا د قوم مشر کېدی شي، دا په آیین کې م لیکلی شوی دی، د اسلام تعلیمات هم دا دي. دروغ نه به چې دی نو ځان ساتي. بادشاه ته اوس د دروغ ویلو څه ضرورت دی؟ لهجې چې دی نو خرابې دي، او په دې خلکو باندې سم سخالت راغلی وی. دا مولانا فضل الرحمن ولې راوتی دی؟ هلکه آیني حق یې دی، آیین ول دا حق ورکړی دی. چا سم مسلې هغه جمهوریت ته روډ ته به راوځي که نه، مسله به څنګه حل کې؟ هغوی موږ په اضطراب کې یو، موږ مطمئن نه یو، څنګه مسله حل کوو. او نور خلک چې راوتی وو دا دومره دنیا دې احتجاج او دې در نه ته حیرانه ده چې د کراچۍ نه را روان شوی دی اسلام آباد پورې یو شیشه ماته نه شوه، او نه چاته څه تکلیف ور ورسېدو، نه چېرته د ونې پاڼه چې دی نو راولېده. او مغرب والا پې تجزیې کوي، وایي مونږ خو ویله چې دا خلک دهشتګرد دی، دا وحشیان دي. او دوی خو چې دی نو یو تاریخ رقم کو، د خواتینو سره چې دی نو څومره ښه سلوک وکړو، لوپټې یې وله چې دی نو ورکړللې، او څومره عزت او احترام یې وله ورکو. او په لاهور کې چې دی نو یو طرف ته هم خلک دی، بل طرف ته په منځ کې میټرو روان دی، ښه روډ نه دی بنو، خلک روان دی. داسې احتجاج او داسې در نه به تا مخکې په تاریخ کې نه یې لیدلي، کومه چې دا وشوه. دنیا ورته حیران. یو کار یې خو دا وکړو چې دا د دې 2001 نه واله تر 2019 پورې دا مذهبي خلک نه وو، دا دنیا ته داسې ښکاره شوي چې وحشیان دي او ټیرریست دي، دهشتګرد دي، انتها پسند دي.
نو دا درنه چې اوس وشوه دا سوچ د مغرب چې دی نو ختم کو چې دا خو ډېر پرامن خلک دی دی وایي چاته څه ضرر او څه تکلیف ور ونه رسوو دا ځینې کسان وایو دلته بیا حق نه وایي که نه مولانا ته بیا ردي بدي وایو هلکه د نورو خلکو چې کولو نو ته چېرته وې په هغه وخت کې چې کومه بېتمیزي او بېحیایي او هغه هر څه چې دی نو هغه خواره کړي په اسلام آباد کې کومه کلچر یې چې ښودلی و ته وایې چېرته یورپ دی او امریکا ده نو ته چېرته وې په هغه وخت کې چې ته اوس مولانا پسې لګیا یې نو اختلاف هم صحیح خو چې کم څه ټیک وي هغې ته چې دی نو ټیک ووایه کم چې دی نو غلط وي هغې ته غلط ووایه دا نه ده چې ته څه وایې موږ به حق وایو موږ ستا په ها کې ها نه ملاوو کومه چې ټیک وي هغې ته به ټیک وایو غلط ته به غلط وایو او بل پکې چې دی نو دریم کس هغه دا دی چې غریب سړی یو تکبر وکړي اوس د غریب تکبر که مالداره کوي هم ګناه دی خو چې غریب یې وکړي نو بیا سخترین ګناه دی د غریب سړي اوس تکبر څه کار دی نو دا درې کسان دي چې د دوی سوه الله تعالی د قیامت په ورځ د رحمت خبرې چې دی نو هغه به نه کوي او دلته چې څوک حق پټوي ولا یکلمهم الله یوم القیامه او خبرې به ورسره ونه کړي الله تعالی د قیامت په ورځ باندې ولا یزکیهم او نو پاک کړي دي ای یطهرهم من الدنس الذنوب د ګناهونو نه به چې دی نو پاک نه کړي تزکیه به وله چې دی نو ونه کړي ولهم عذاب علیم او د دیو دپاره درناک عذاب دی ښه اولئک الذین دا کسان چې دي اشتروا الضلالته واغسته گمراهي بالهدا په مقابله د هدایت کې یو ځای کې هدایت هم پروت او ضلالت او گمراهي هم پرته وه نو دوی ورله او گمراهي یې راواغېستل او هدایت چې دی نو پرېښودو هدایت دا و چې د الله د کتاب ته خلکو ته بیان کړی وی او چې تا د الله کتاب پټ کو حق دې پټ کو نو دا تا گمراهي واغېستله والعذاب او عذاب یې واغېستو بالمغفرتي په مقابله د مغفرت کې نو چې حق دې پټ کو نو دا گمراهي واغېستله او عذاب دې واغېستلو او که تا حق نه وی پټ کړی د الله کتاب دې خلکو ته بیان کړی وی نو تا ته به الله مغفرت کړی وی بخنه بیرته کړو فما اصبرهم علی النار نو څه ډېر صبرناک دی دیو په اور باندې ای تعجب دی مؤمنانو تاسو تعجب وکئ چې دا کم قسم خلک دی چې په اور باندې چې دی نو صبر کړی دی الله خو تعجب نه کوي خو مخاطب ته وایي وایي ته پې تعجب وکړه چې څه ناشنا خلک دی چې دیو په اور باندې چې دی نو صبر کړی دی ښه جي ذالک دا په دې وجه بان الله چې یقینا الله تعالی نزل الکتاب نازل کړی د کتاب بالحق په حق سره او دیو پکې اختلاف کوي اختلافو دلته مقدر دی چې الله تعالی کتاب نازل کړی دی په حق سره و ان الذين یقینا هغه کسان اختلافو چې اختلاف یې وکړو په کتاب په کتاب کې مطلب دا شو چې کتاب یې سره ونه منودو او یا کتاب چې دی نو بعض یې ومنودله او بعضو نه چې دی نو انکار وکړو نو دا اختلاف شو لفی شقاق بعید خامخا په مخالفت لرې کې دي شقاق خلاف بعید عن الحق د حق نه چې دی نو لرې شو کله راځي ضلال بعید یعنې د نیغې لارې نه چې دی نو لرې شو د حق نه چې دی نو لرې شو حق سو قرآن او دیو چې دنو گمراهي واغېستله نو دا د قرآن نه چې دنو لرې لاړه یا یو سړی په لار روان دی نو مین لاره چې دنو خطا شوه نو که دې لارې ته نږدې نو لږ ساعت پس به دې نیغې لارې ته واپس راشي خو دیو د دې لارې نه چې دی نو هغه ډېر لرې لاړه واپس چې دی نو راتلی هم نشي په مخالفت لرې کې لاړه ضد و پکې عناد و پکې دشمني و پکې بس دی ان الذين یقینا کسان یکتمون چې پټوي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله من الکتاب د کتاب نه ویشترون او اخلی به په هغې باندې ثمنا قلیلا دنیا قیمت لګو
اولئک دا کسان ما یاکلون دیونا چی فی بطونهم په خیټو خپلو کې الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله یوم القیامه او خبرې به ونه کړي د دیو سره الله تعالی د قیامت په ورځ ولا یزکیهم او نه پاک کړي دیو لره ولهم عذاب علیم او د دیو دپاره عذاب درناک دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان چې دی واغستل دیو گمراهی په مقابله د هدایت کې والعذاب او عذاب بالمغفرة په مقابله د بخنی کې وما اصبرهم علی النار نو څه ډېر صبرناک دي دیو په اور باندې او په عذاب باندې ذالک دا په دې وجه بأن الله چې یقینا الله تعالی نزل الکتاب نازل کړی د کتاب بالحق په حق او دیو په کیسه کې اختلاف کوي وان الذين یقینا هغه کسان اختلافو چې اختلاف وکړو په کتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا په مخالفت لري کې دي د حق نه چې دین لري دي و یو کس